کتونکو ناظرینو یو مهمه او بهترینه مسله عام طور باندې که وکتلی شي په دې معاشره کې ډېرې خبرې شته چې د هر یوې خبره باندې بیان هم ضروري دی او د هر یوې خبرې وضاحت هم ضروري دی او بیا هغه خبر راخیستل او په اسلامي کتابونو باندې هغې ته مخامخ کول چې آیا دا مسله په کوم صورتحال کې ده، آیا دا مسله کوم قسم جهت لري او کوم هغه لري. نو په معاشره کې عام طور باندې ویل کېږي چې په پلانکي ځای کې په ګاډي باندې لاټري ده، په پلانکي ځای کې په موټر سایکل باندې لاټري ده، او په پلانکي ځای کې په سونا باندې لاټري ده، او په پلانکي ځای کې په دې شي باندې لاټري ده، او پلانکي ځای کې په دې شي باندې لاټري د دې حکم په اسلام او په شریعت کې څه دی. نو ګوره اسلامي خبرې خو ډېرې واضحه دي. اسلام وایي چې د چا مال د چا جان د ضایع نشي او نه د څوک په ناروا باندې د چا مال حال حاصل کی او هغه مطلب چې د بل مسلمان حق ضایع کی. دا اسلام د دې خبرې بالکل اجازت نه ورکوي. لاټري دا په موټر باندې لاټري واچولې شوه، هغه 15 لک روپۍ مثال په تور باندې په لاټري واچولې شوه، فی کس 1000 روپۍ یا 5000 روپۍ دا واچولې شوه. که خیال وکړي بیا د لاټرۍ په ورځ باندې چې کله قراندازي کیږي نو په هغې کې بیا یو دا لاټري دا د یوه کس راووځي. نو چې د یوه کس راووته کوم 100 کسان دي یا کوم 1500 کسان دي چې هغوی دا لاټري اچولې وه، هغې کې د یوه کس راووته او دا نور کسان چې 99 کسان یا 499 کسان هغوی نقصان وکړو، هغوی زیان وکړو او هغوی دا پیسې چې دا ضایع شوي. نو اسلام په دغه ځای کې وایي چې دا د جوارۍ صورت دی، دا جواري ده، لاټري دا عین جواري ده او ورسره د جوارۍ شکل سره دا لاټري چې دا سودن دی، ځکه چې ورکړي د 15000 روپۍ دي او راودې وتو د 15 لکو ګاډۍ یا د 15 لکو سونه راووته. نو دا د سود یو شکل هم لري چې تا د خپلو پیسو په هغه باندې کوم نقد مالیت چې وي نو بیا سود ته جوړېږي، هغه تا ډېر راووتل. لہذا ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې دا هرس او لالچ دا دنیا ده، ورځې شپې به تېرېږي، خو هرس او لالچ کله هم نه دی پکار. او الله پاک دې مونږ تاسو په دین باندې پوهه کړي او الله تعالی دې مونږ تاسو له په دین باندې عمل راکړي. مزید وضاحتونو دپاره او د ډېرو خبرو د معاشرې صحیح کېدو دپاره تاسو د مونږ یوټیوب چینل وزټ هم کولی شئ. الله پاک مو ډېر کامیاب او کامران کړه. آمین.